سلامونه ملګرو د پاکستان هډ کوچ ګيري کرسټن د پاکستان ټیم جوائن کولو نه پس رومبنه میټینګ کړی د خپل ټیم سره او دغه میټینګ کې ګيري کرسټن د پاکستان کرکټ ټیم سره چې کوم خبرې کړې دي کلړیانو له چې کوم موټیویشن ورکړی دي نو صحافیان هم دا خبره ډېر زیاته شریکي چې د پاکستان په تاریخ کې داسې هډ کوچ د پاکستان ټیم له نه دی ملو شوی کم هډ کوچ ګيري کرسټن چې اوس پاکستان ته ملو شو جی څه خبرې کړې دي په دې ویډیو کې تاسو سره ډیسکس کوم ګيري کرسټن د پاکستان لپاره یو خو کوچ ثابت دي شي کنه په دې باندې هم کمپلیټ ډسکشن کو اکثر کتا سو ګورئ نو پاکستان چې څومره هم هډ کوچز وي نو هغه فارنر وي جی که پاکستاني لوکل کوچ ساتي ډېر ټایم نه ساتي خو فارنر چې کم کوچ دی او ساتي نو هغه سره هم کانټریکټ نه پوره کوي رای ولی کال نیمو ساتي بیا پری دی مطلب ختم کی الته بورډ بدل شي د بورډ چې کومه کابینه وی بدل شي نجم سیټی راشي خپل کوچ ساتي نجم سیټی نه پس رمیز راجا راشي د نجم سیټی کوچ له چټي ورکی خپل کوچ ساتي بیا په اوس په محسن نقوی راغله دی غوس دا نوې جو ګيري کرسټن ساتلو چونکه د محسن نقوی چې کم کانټریکټ پی سی بی سره د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن د تقریبا 2-3 کالو د پاره دی نو اوس ګيري کرسټن چې کم دی هم لانګ ټینور د پاره پاکستان کرکټ ټیم سره زیات پاتې کېدی شي جی ګيري کرسټن پر رهنمایي کې پاکستان کرکټ ټیم پلانینګ چې کوم دی لومبني کلاس کې لومبني میټینګ کې ګيري کرسټن کوشش کړي چې د پاکستان کې لړیانو مایند سیټ چینج کړي دي چې کوم مایند سیټ دا غي جوړ دي مایند دی ولا چینج کړي په کوم خبرو باندې راځي پاغه باندې خبره کو ټول نه پهله خبره چې کوم ګيري کرسټن کړي دا غي ولا دا کړي ټولو کې لړیانو ځان له مخامخ ورته وی چې تاسو په شړ باندې مخ کې کوم نوم د تاسو دی د پاره به گیم کوي تاسو په شړ چې شاله کوم نوم دی راغی د پاره به گیم نه کوي مطلب په شړ باندې شاله سنومي او کله بابر اعظم شټي بابر اعظم په لیکلي فخردمان رضوان نو د خپل ځان د لپاره به گیم نه کوي د خبره مقصد دا چې د خپل ځان د لپاره به گیم نه کوي شرط مخله مو چې سنوم د ستوره د پاکستان د تاسو پاکستان د لپاره گیم کوي مطلب پرسنل اچیومنت د لپاره به تاسو گیم نه کوي که یو کلاړي بیټینګ له کوزيږي وای نه د سنچري وام خو پاکستان د میچ بایله خو د سنچري وام پاکستان د میچ بایله خو د 50 وام بالر د پاکستان د میچ بایله خو د 2-3 وکټي والم نه جی هغه ولا ویل تاسو پرسنل اچیومنت زمانه د پکار کوچ ولا ویل چې تاسو سنچري زمانه د پکار دستا هغه سنچري زما پکار د چې کومه سنچري باندې پاکستان میچ وګټي دستا هغه بالینګ زما پکار د چې په کم بالینګ باندې پاکستان میچ وګټي دستا هغه بالینګ زمانه د پکار چې په کم بالینګ کې دستا کیریئر خکېږي چې په کم بالینګ کې دستا بالینګ کیریئر بالینګ فګر خکېږي خاصه فالفاظو کې ولا ویل چې ځان لپاره مو گیم نه منم که گیم کوي د شرط مخله مو چې کوم نوم دی یعنی پاکستان لپاره به گیم کوي دا ولا ډیره غټه خبره کړې ده بل په دې لومبني میټینګ کې لومبني کلاس کې ګيري کرسټن کمپلیټ کوشش کړي چې د کلاړیانو ذهن سازي وکړي ذهن سازي په مختلف خبرو باندې خپل ټیکټکس ورزي د خپل طریقې ورزي چونکه د کوچینګ دی کورسز کړي وي او بیا مختلف ډریسینګ روم کې دی پاتې شوی مختلف کلاړیانو سره دی پاتې شوی نو د یو ډیر غټ مطلب ایکسپیرینس ټول نه پهله خو چې کوچ راشي نو هغه جج کوي ټیم جج کوي چې د کم کلاړي سره نه لګي یو کلاړي بل کلاړي لا आवाज څنګه کوي ډریسینګ روم کې دی ناسته پاسته څنګه کوي د کلاړیانو خپلو کې خو نه لګي نه ده په ټیم کې ګروپ بندي خو نشته ټول نه پهله خدای دا ججمنټ وکړي ججمنټ نه پس بیا کلاړیان دی را یونایټ کولو کوشش کوي چې کلاړیانو کې اتفاق راولي ځکه 11 کلاړیان ګراوند له کوزيږي چې دا 11 کلاړیانو کې اتفاق نه وي نو بیا میچ ته نشي ګټلې ځکه دا 11 کلاړیانو د هر کلاړي خپل رول وي او هر کلاړي به خپل رول سره وفا کوي نو البا ټیم چې کم دی میچ ګټي نو دای پهله هډ کوچ کوشش دا وي چې پهله ټیم را یونایټډ کی نو دا غرنګ ګيري کرسټن چې کم دی د کلاړیانو ذهن سازي کړي دا ذهن ولا چینج کړي چې برور غوړې تاسو به پرسنل اچیومنت نه کوي تاسو پاکستان د بار گیم کوي ګروپ باندې نه ونم ځکه دغه میټینګ نه پس د اماد وسیم کم یو پریس کانفرنس راغله نو هغه نه هم پته لګی چې پاکستان کرکټ ټیم کې چینجز را روان دي اماد وسیم ویل چې د انګلند سره زموږ کم سیریز د تاسو لو په دې سیریز کې د پاکستان د ټیم یو نوې روح ملاويږي د پاکستان د ټیم یو نوې چهره به تاسو وینئ په دې روان سیریز کې پر روان میچز کې نو ګورو به چې ګيري کرسټن ټیم سره سخواري کړي دا کومه چهره به مونږ ګورو د پاکستان د ټیم د براتلون کې ټایم کې پته لګیږي نو په دې ویډیو کې دا اهم معلومات مې در سره شریک کول ډیر زیاته مننه د ویډیو کتلو والسلام